رئیس یو جمیلا دی اوس هم دی هډ کوارټر چې کوم دی د درې ځینو کې سان جوز کې کیلیفورنیا کې یونایټډ سټیټس کې اوس ایوی چې کوم دی یو کې کې تقریبا 70% مارکیټ نیولې دی او همدغه وجه چې امازون په یو کې کې یې نشي بیټ کولی ولې چې هغه د ایوی مین بیس چې کوم دی مین هډ کوارټر دی او مین فاونډرز چې کوم دی هغه د یو کې بل ایوی چې کوم دی سیل اراوند 10.2 بلین چې کوم دی سیل کړی دی په 2022 کې دا رنګې چې کوم شاپرز دی بل دا چې د ایبی مارکیټ چې کوم دی هغه ډېر زیات چیپ دی او مونږ یې باندې چیپ سامان کتی شو لکه مونږ یو پروډکټ دی هغه مونږ په امازون باندې په $6 باندې خرڅو نو داسې ایبی باندې مونږ هغه سیم آیټم چې کوم دی هغه په $3 باندې خرڅو ولې چې دا ایبی چې کوم خپل سټریټجی دا هغه موږ چیپ مارکیټ چلو څنګه دا د شاین وای رفی بای هم ویل چیرې التا دونه کاپی رائټس یا دونه برانډز میټر نه کوي ولی چې هغه خپل مارکیټ سټریټجی دا چلی چې موږ سونه لوور ریټ چلو هغه مرخه هغه کې بیسټ کوالټي دا د ایبی چې کوم دی بزنس ماډل بالکل سیم دا دی چې یو چیپ مارکیټ وچلوي بل همدغه سي مونږه په ایوی کې بزنس هم سٹارټ کولی شو او ایوی کې وی ای وي دا پکې نشته چې څنګه امازون کې هول سیل او اف بی ام دا غشیز نشته دوه شیزونه دی پکې یو د ایبی بزنس ځان خپل شاپ کولا او التزام لزی قتل ویر هاوس دی کې وتا خپل مینج کوي او چې عین کو ویر هاوس نه تاسو بل چانه سرویس اغستې شي چې الته شاپ کولو کړی دا خپل فزیکل ایگزیسټنس وي دا خپل فزیکل صحیح مونږ هم د ویر هاوس سرویسز ورکو خلکو له آیټم سٹور کو خدای خپل چارجز وي او مونږ کولم چې الته داسې کسان شته چې ای زین ویلي او ای پر کیوبیک میټر باندې تاسو دا زی درکې چې تاسو دلته آیټم کې تاسو منثلی د 200 پاونډز یا 100 پاوند یا 150 پاوندز ورکوي او دا غي تاسو بیا هغه پروفټ مارجن سره تاسو خپل آیټم خرڅوي نو ایبی بس سیمپل ډیفینیشن دا چې چیپ مارکیټ ته او دونه هغه په کې نشته زموږ چې څنګه امازون کې مونږه غټ پروفټس کوو لایک خلک وایي چې مونږه $1000 2000 چې امازون 1000 ګډي نه ایبی بدل 700 ګډي دا حساب دی ودی اوس ایبی چې کم دی مارکیټ پلیسز چې کم دی هغه آل اوور د ورلد دي مختلف ملکونو کې دي دا چې کوم دا یو څو ملکونه هم د خېلي د کلم څه مشکله د ښکاری یو اس یو کې فرانس جرمني د سپین دی او ایټسټرا دا ټول دي کې راځي دا موږ سره حمزه علي بایو دا موږ سره ایبی ټرینر دی او د 3 ایئر ایکسپیرینس دی په ایبی کې او چې کوم موږ دا سیل خای موږ د لاس کرونا کې چې موږ 4.5 लाख पाउंड کړه او دا هم د دې هیلپ او د دې هغه د وجه موږ کړه پوسیبل نو اوس ویز اف فلفلمنٹ چې ایبی کې موږ سسو کار کولی شو اوس ون وی ټو سیل اون ایبی څنګه ماته وته چې اف بی ام دی چې مونږه ویر هاوس با خپل ارینج کوو ایدر بای مونږه رنٹ ال ورکو یا مونږه چانه الو خو فل حال مونږه چې کم په خپل اورګنایزیشن کې چې زمونږه ویر هاوس خپل لې نو مونږه داغه تاسو د فری هغه درکو چې تاسو آیټم سٹور کولای شئ یو خاص لیمټ سره مطلب یو خاص سپیس سره خو فری بوي بل چې کم دی وټ از ایبی اف بی ام چې تاسو ټول به اف بی ام باندې خپوي چې مرچنټ ته نو دا سوبټوله ریسپانسیبিলিټی د آیټم اله اوس آیټم کې فار ایگزامپل ډیمیج دی فالټ ته امازون کې موږ وکړو اف بی ای کې چې فالټ راشي ډیمیج راشي هغه د امازون کار دی خو ایبی کې آیټم ټوله کوالټي ټول سپرویژن سونه ای آیټم تل راتل شیپینګ داغي شیپینګ اکاونټ شیپینګ ډیلیوری ایڈریس هرڅه لیبل ارینجمنٹ دا ټول به تاسو خپل کوئ او دویم چې کوم دی ایبی ورچوال اسسټنټ څنګه مده وته ایبی کورس ته تاسو به هغه کته چازل سرویسز ورکوي ستا کوېسچن وینو انویسټمنټ چې ما درته سر کوي چې ایبی ډی چیپ مارکیټ دی او مونږه چاینا آیټمز ګورو چې چاینا کې سونه مطلب مونږ دې کې داسې آیټم او کدی شو چې مونږ انډر $2 پاوند کې خرڅولې شو مونږ د پریوته 10 پنی کې یا 20 پنی کې او مونږ خپل شاپ رن کولو لپاره یا یو آی کې یو مارکیټ سټریټجی زمونږه مونږ 2 پاوند پرم خرڅو تاسو کوي ایبی مارکیټ دا انشي او تاسو یې کې وګورئ نه کې یو خاص ایو ټیو مرکړي چر انډر 0.5 پاوند کنه 50 سنټس کې مال آیټم پکار دي نشته حال ته ډیر شي نشته انویسټمنټ چې زوی ما
زیات نه زیات چې 1000 پاوند یا 1500 پاوند ستاسو اورال هغه لپاره خري مطلب آیټم اخلي ولته ځان ډیلیوری اوس الدا سرویسز پر اوس یو کې چې کوم فیمس ډیلیوری سرویسز دی هغه هرمز دی او پسې رویل میل دی او دا سی سره درې نورم دي معنی نامي هیری دي خو دا د دوه چې کوم دي دا ډېر فیمس دي چیپ ریټس ورکوي نو دي تاسو ډیلیوری کوي یو ویسل یو یوډل دا دوم دي نو اوس دي کې دا سی چې بعضي ډیلیوری سرویسز آل اوور دی یو کې نه ورکوي مخکې 2017 کې یو کې او یورپ دا یوزیو نو رویل میل و ایون ډیلیوری یورپ کې هر یو کنټری ته کوله خو اوس پاسبل نه اوس هغه انټرنیشنل کراوي پیکینګ څنګه دا تمام چې ویر هاوس زموږ خپل نو پیکینګ به موږ خپل ارینج کوو مطلب یا به چې کله موږ آیټم چاینا کې الو یا سورسینګ چې څه ټایم کوو سپلایر ته به وایي چې د سره دونه پیکینګ راواسته اوس ډیلیوری والا چې کوم دی یو کې یی داسې کار کوي چې لارج لیټر وي باکسي پارسل باکسي سمال باکسي او دا به زغټ رول نو دا د هغې څلور سایزونه دا یو کې خپل ګورنمنټ سایز ای ورکړي دي نو تاسو به هغه سایزز کې خو ځان ته پارسلې مینیج کوئ یا هغه آیټم حساب سره به هغې له پیکینګ کوئ خو ذمواري خپله سر دې کې هم برینډ سره کپیل وکړو جی دې کې به برینډ سره کوم کپیل وکړو ما دې کې برانډ نشته کنه برانډ اوس کته یو سیل کول غواړي ته یاره زه سپوز آیفون برانډ سیل کول غواړم اول خدای چې ایبې باندې آیفون برانډ شته نه ای خرڅوي هم نه خو کته وی چې یاره زه ای سره رجسټریشن وکړم او خرڅولی شي ته یې نه خپل اجازت راواله دې ته مونږ د ایبې والا یو هغه اناونس کړی اوس یې کړی تقریبا 4 ایئرس پهله ویرو پالیسی رایټس ورته وایي ویرو باندې خلک آیټم رجسټر کړي نو هغه ویرو د وجې مونږ بل چا نه آیټم پټولی نه شو مطلب کو زه وایم چې یاره د آیفون کیبل دي ما سره بس آیفون خو نشته هسې ایبې چیپ مارکیټ ته چاینا مارکیټ چلی د حسابه نو دې بیا مونږ ته آیټم خرڅولی شو خو نه هلته ویرو پالیسی چې کوم دا کې مونږ رجسټر کوي نو همدغسې برانډ نه به یو صرف ریکویسټ لیټر رالي چې یې اپروف کړي نو هغې هلته ویرو چې کوم د ای اکاونټ یې هغې کې ځان ته د شاپ هغه کې کوالیفای کړي چې دې شاپ که داسې مونږ سامان خرڅوي نو ریسټرکشن پې مه لګوه برانډ خرڅولی شي پی پی سی ایبې کې پهله نه 2021 کې لانچ شوه اوس مخکې چې کومه وه هغه په پروډکټ به چې خرڅ شو په هغې باندې به سپانسر چارجز کټ کړو اوس تا په پروډکټ باندې ایډورټایزمنټ فی چې کومه لګولی سپانسر 10% نو هغه به هغې پورې نه کټ کېده چې څوک پورې آیټم خرڅ شوی نه چې کله به آیټم خرڅ شو نو هغه آیټم کې به د نه 10% ایبې ایسارې کړي اوس چې کوم دی لاست ایئر پی پی سی هغه شوه نو هغې کې مونږ کیورډز تاسو داسې نامه اورېدلی کیورډز مونږ یې کې کیورډز ورکولی چې چېرې په دې باندې مونږ پیپر کلیک څونه چارجز ورکوو څونه نه ورکوو نو هغه د هغې پوره یو فل رپورټ دی او زه یم چې دا کورس مونږ ښایي مونږ ته د ښه ډیټیل سره ایکسپلین کړو چې رسي बंदे अलीबाबा ने डिलीवरी चार्जेस राजी जो प्रोडक्ट ارزان دی डिलीवरी ډیر دی بالکل تاسو خبره سمه ده علیبابا پی سی زکه زیات یالي چې مونږه کله چاینا نه سورسینګ کوو کنه نو کنټینر چې تاسو د خپل کس نه کنه مطلب دا دی چې ته به هر څه لیګل پروسس نه تیری خو پیکینګ ای اوس چې ته سپلایر کنه او سپوز دا مایک ته د دې دا دونه سایز کې دی او دا چې پیکینګ کې واچي د دې 2 ټایم د دې سایز شي او پیکینګ سوي د کارټنی یا غتې نو موږ چې ډایرکټ اورډر پلیس کو نو هغه د آیټم هغه ته کی دی او بیا غته کنټینر کې کی دی نو هغه موږ نه زیات زیونی سي ډیر زیات غټ زیونی سي سی بي ام ډیر زیات راشي نو او چې تاسو ولته کسي کنه چې زه ما چې سورسینګ کوم کنه زموږ کسان دی ته نو هغه سو کی هغه د آیټم د کارت هغه نو باسي د پیکینګ نه وباسي همدا سي کی دی هغه پیکینګ پریس کی چې پریس کې مزه لګونی سي نو هغه د وجه د هغه چارجز لګ راشي ایبې نه په امازون کې پروډکټ کنټرول کوي نه شوم ایبې نه پروډکټ رجسټریشن امازون ولې نشي اغسته چې کوالټي مینیجبل مطلب چې تاسو کوالټي خاصه چې امازون کوالیفای کوي اوس ایبې چې چیپ مارکیټ ته زبا یو آیټم ایکسپلینیشن درته کوم موږ سره یو سینک هولو دا چې کم سینک کې کم ګندې داري ساره دا غي 20 پنی کوسټو د یو کې پورې خو ایبې کې چې کم دی دا غي سیلینګ ډیر زیات مطلب پر ډے به 40 سیل کېدو خو امازون ته چې موږ کله لانچ کو کوالټي برابر نه و کوالټي مینیج کېده نه نو دا یو کس په نیگیټیو ریویو پری خو چې نه دا کوالټي زمانہ خوخه چې مطلب ته وایي چې امازون چې کم دی
د حساب یو ریچ مارکیټ دی لکه خلک پکې ګران چیزونه والی خو کوالټي خامخا ایشور کوي چې کوالټي وګوره راکوي نو داسې آیټم چې کوالټي مینیجر ولې وکړي په امازون خرڅولی شي ته چې یاره د هغه پالیسي ویریفای کړي به صحیح ده کوالټي پسه بسې مې لګیا خو مونږ چې نه واشو اجازه لګم خپل لیدلې نه دې ته مونږ کیو سی وایو کیو سی اوس وی چې آیټم ته کله ډسکرپشن ورکې کنه او سپوز د یو آیټم د دغه یو میش وارنټي ده کنه مونږ 1 month 30 days ریټرن ورکړی 30 days مونږ ریټرن افر ورکړی اوس تا آیټم روډ هغه 30 days کې دنه خراب شو نو تا خو کیو سی کړی چې 30 days هغه دی خو دلته چاینا والا یو ټریک کړی وی چې تاسو سامان یو صحیح او سامان واپس ملک ته نه وروړی ولې چې هغه باندې 350% ټیکس دی او دوباره سامان چاینا ته وروړو باندې نو ډیر زیات سیلرز چې کمی ای چې کله سامان وروغواړي یو کې د نومال ته کې ډیسکارډ کی بس نو کیو سی وتا سو داسې کوي چې تاسو سونه د دې وارنټي ډسکرپشن کې ورکوي یا سپیسیفیکیشن امازون درته وایي چې دا بسونه ورځي کار کوي ای د خپل کوالیفیکیشن غواړي چې د دې کوالټي سی حساب سره لکه خدا شاینینګ د تا چې کوم ډسکرپشن ورکړی د ای حساب سره به دا آیټم ته ورکي اوس دا ډسکرپشن کې لیکل چې دا آیټم چې کوم دا شایني دی دا شاین کې چې لایټ تونی سي خو هغه کسٹمر له لاړو هغه شاین نه کول ولې کوالټي سمانه وا نو دا ستا الټا هغه شو کا کته ډسکرپشن کې نه لیکل امازون کې چې شاینینګ نه کوي نو بیا پروا نه کوي نو د دې د کیو کوالټي او د ډسکرپشن یو بل سره برابر سنگل آیټم یا غرنګ وي only required the eBay agency نه انډیویډوال هم کولی شي او انډیویډوال کې دا څه کاری لګمږه اوس اولکس ته کنه eBay او اولکس ماډل هم چلی هغه وی تاسو د خپل کور شیزونه ته خرڅوي نو هغه انډیویډوال اکاونټ شو یو کس ځان لا اکاونټ شو خو مارکیټ کې سپیس ډیر زیاتی کنه نو تاسو ټایم سره سیل زیاتیږي ضروري است که ارسو ګرو کوي کنه آیټم زیاتیږي بیا یو خاص لیمټ راشي چې تاسو هغه انډیویډوال لیمټ نه وړئ مطلب اوس یو کس ته هغه د انډیویډوال چې کم دی به د منثلی سونه سیل یو کور شیزونه به چې خرڅي کنه زیات نه زیات 1000 پاوند خرڅ کی چې کله تاسو سیلر شئ نو هغه 1000 نو وړي تقریبا 10000 پاوند پر منث ورسي نو بیا ته د ایبے والا چې وای هغه یې موږ له انوایس راکې یا د خپل کور یا تاسو چرته اوسېږي د هغه ځای بل راکې نو هغه ځای بل چې ورکې نو هغه اکاونټ پاتې کیږي خو دا ډېر ریئر کیسز کې کیږي چې کله ته ډېر هاي جمپ وای ډایرکټ کنه نو هله کیږي دا سي هغه باندې نه کیږي انډیویډوال اکاونټ ته ځان لازم چې 2 ایئرز پورې چلولې شي 2 ایئرز نه بعد چې کله ای بیا ریپورټ صبح سي نو وی کې لګ ای سي ها اوس دا یو کې اوس دا څه کار دی چې مونږ یو کې مونږ اوس پاوند کې سیلینګ کوو کنه یا پاوند کې اکاونټ استعمالو بینک اکاونټ استعمالو بیا خو ضروري چې ته هم یو کې کار سکے دا غازه ایڈریس دوم ورکې دا غازه بی ټی نمبر هم ورکې دا غازه خپل کور ایڈریس